دا بدر شهدا دي. عمر بن ابي وقاص، صفوان بن وهب، ذو الشمالين بن عبد عمر، دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین بدر مقام شهیدان شو، شهادت درجه ته ملو شو. او دا محمد څخکاري دا د شهدا د بدر قبرستان دی. و دیارلس صحابه کرام دلته مدفون دي، کوم چې شهدا شهیدان شوي دي. او د یو صحابي ابو عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه متعلق راځي چې په لار یو ځای بل ځای وفات شوی دی. دا مقبره ده، دا بدر ډېر اوږده مقبره ده. او دا مهال وخت چې دا غر ښکاري دی، دا لاندې د شګې ده، دلته وایي دې ته جبل ملائک وایي. فرشتو جبریل امین علیه السلام سره چې یو ځای نازل شوي وي د بدر جنگ دپاره، مسلمانانو د مدد دپاره. قرآن کې الله سوره انفال کې وایي الف من الملائکة مردفین زر. او بل کې الله فرمایي په څلورمه کې اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3000 3000 فرشتې راغلي وي. چې کله دا شیطان چې راغلی و شیخ نجدي په صورت کې هغه دا ولیدلی، هغه وایي زه هغه څه ینم اني ارا ما لا ترون، زه هغه څه ینم چې کوم تاسو نه وینئ. وتښتېدو بیا دا کوترې پکې الوزي رالوزي. دا مقبره ده شهدا د بدر دی. او نور مسلمانان پکې هم مدفون دي. او دا دغسې و چې موږ پکې د خلک راغلي دي نظارې دپاره.